السلام علیکم ناظرین، زه یم فرمان الله ملک. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څونه اختر نږدې کېږي، هغه رقم په گنج کې چې دی هغه ضيف بھائی ما سره موجود دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سرجي، سال د خیرات خیر دی، شکر. دا راته ووایه دا مالونه سږ کال خو ډېر ګران دي، دې به له اوله سره راته ووایه. نه دا مالونه خو دا سرکار ګران کړي دي چې دی پټرول ارزانه نه کړي او ډیزل ارزانه نه کړي. زه دا مال په چیچ کې راوړم. څنګه روان دی مارکیټ خو ماشاءالله اوس ښه روان دی. خیران تر اوسه به دې څو پسونه خرڅ کړي؟ انشاءالله 120 130 دانې به مې خرڅ کړي. ښه ماشاء، مطلب منافع څو؟ انشاءالله 4-5 لک روپۍ منافع کړې. ماشاءالله. څو باندې راوړي او څو باندې څومره خرڅ؟ 1000 روپۍ 1500 800 داسې افسر نه پرېږدم. دی ولې ماته ډیزل نه ارزانه کوي؟ دی ماته ولې پټرول نه ارزانه کوي؟ د ما دې په خدای سره قسم ایسي د ما وس کار وکړي. یاره به دغه زه په 50,000 ورکړم. ستړی مه سې، ستړی مه سې. زره خرڅوي 1,10,000 اخر فاینل ریټ ده. ښه فاینل ریټ او ښه که دا راته ووایه په دې کې خوراک باندې دا چې دی مطلب ښه برابر هم دی. په خوراک کې څه شی ورکوي؟ په خوراک کې ماښام مالې زه بادام هم ورکوم. او میده کوم په پروړ باندې ورګډوم. منډۍ کې بیخي زیاته ګراني ده، رش کش دی، ګراني ډېره ده. او غریبانان اوس بیخي به زه وایم دغه یې چې ورته وګورم 60 65 70 خامخا دغه یې رجحت خو بالکل په دا شي کې دی. پر دغه ټایم بیا د داسې چې څه ټایم یو مسلمان له یو پیدا یو بل دا خوار یو اوس ګراک چې دی کوم دغه شي دی، مثال دا کوم څونه چې راوستلي دا خلکو دی دغه کړی دی چې د خپله ځانه ریټونه وایي چې هر څو چاړه وچلې دغه ته. مطلب دلته راته ووایه تاسو ګنج ته راغلي یاست، آیا ته خریداري کړې ده نه ده کړې؟ خو موږ ګرځو خو بس په سمج څه بهار ده. مطلب ګراني ده؟ ګراني ده، ګراني ډېره. ګرنګۍ په حواله سره نرخونه چې ډېر ښه کال ډېر جګ دي، ډېر پورته دي نرخونه. د غریبانانو د وسه خبره تېره ده، نرخونه ډېر زیات جګ دي. او د سرکار په حواله هغه نرخونه نه دي کنټرول کړي، ډېر بس نرخونه ډېر جګ. مطلب تاسو ماشاءالله ډېر ښه غټ مرغونې در روان کړی. کومه ځای څه در روان کړی ده؟ کوم ځای؟ کلاس بلا کلاس بلا سره کړی. په څو باندې ورکوي؟ 1,00,000. نو دا ډېر ګران نه دی؟ یا ښه ده ګزاره کوي او نه سم شی دی. خوراک کې څه شی ورکوي؟ خوراک نو غله ماله ډېر ګران دي. د پروشه کال په نسبت داسې وبوله چې ډبل دي. د ډبل سلام ځینې پسونه بالا دي. موږ دا اورېدل چې د افغانستان څه پسونه راځي نو به ارزانه سي. هغه نه دي ارزانه سوي پسونه هم نه دي راغلي. د تېر کال په نسبت ډبل ته ورته وایي، یعنې 100% ګران دي. که په 25,000 روپۍ کم څه و هغه اوس په 50,000 روپۍ دا ته راګرانېده. سږ کال ګراني زیاته ده، پروش کال نسبت سږ کال ګراني ډېره زیاته ده. او د پروش کال چې په کم په 10,000 پسونه و هغه په 50,000 روپۍ 50,000 روپۍ باندې یې وده نه دا میلاوي. حواله سره ته ووایه کوم د تاسو د اوبو کوم نظام لګولی دی، آیا دا خلکو ته دغسې په پیسو ورکوي که دغسې یا دا فري دي سر؟ دا د الله دپاره ثواب دپاره. سر 30 کسابان دي بسر خلک سیاست هم پسونه لالی، غویانه لالی، اوښانه لالی، هر شی لالی. ښه مطلب هر سال لالی؟ او هر شی لالی. ښه که دا راته ووایه سږ کال په منډۍ کې ریټونه زیات دي، دې په حواله سره راته ووایه. ریټونه مخکې زیات وو، اوس لا یو څه برابر شوی دی، مال زیات شوی دی، افغانستان بارډر خلاص شوی، اوس یو څه مالونه برابر. خلک وایي مال نه دی رارسېدلی. یا اوس زیات دی، اوس ډېر دی. دا ګرد سره ټول دا غټ وایي پاتې دا غټ وایي چې دي په 2,00,000 2,00,000 دا وایي انشاءالله ښه وایي دي چې غټ وایي دي. خو د پاکستان خپل وایي هم شته، د انډیا څخه دا غټ وایي راځي او دا نور چیزې ګرد دغه ځای دی دا کوچني وایي. جوړې چې په دې کې پیلا واله آیا د لیبو کوټه منډۍ کې شته که نشته؟ په کوټه منډۍ کې نشته، هغه په بار کې ده، دلته نشته. مطلب لاهور پنجاب دا خوا هغه سیټ دا وایي دلته راپرېږدي نه، دغه سیټ وایي چې کوم وایي ناجوړې هغه دې خواته نه راپرېږدي دا منډۍ کې. مطلب ټیسټ شوي غویان دی خاطر دا ګرد ټیسټ دي، دا وایي بیا راغلي دغه بغیر یې څوک نشي راوړی.